ولې دې غریبانو سره دومره ظلم وسلو د پښتنې سړی ستا په خدای قسم په بار ملکو کې چې دومره سپیان څوک مردار کې لا نیم جهان باندې راوغورځي چې یاره خیر خو به یې دا سپیان چا وژلي چا مردار کړي دي نن مسلمانان نن پاکستانیان نن پښتانه نن یو غریب چې دی هغه په خپل کور کې وژل کیږي یو ورپې د بچانو دپاره پیدا کوي آیا څوک په غږ نه کوو الله اکبر استغفر الله الله پاک دې هغه مغفرت د دې ځوانانو د دې شهیدانو وفرمایي چې کومې د بدر د شهیدانو فرمایلي دي الله پاک دې هغه مرتبه جنتونه ورکړي کوم چې د احد و شهیدانو ته ورکړي دي الله پاک دې د دوی قریبانو ته دومره صبرونه ورکړي چې څومره صبر د الله په قدرت او د الله په علم کې دی الله پاک دې زموږ وطن نه راخرابوي موږ چاره نه لرو دا زموږ وطن دی دا زموږ ټاټوبی دی دا زموږ خیمه ده دا زموږ جومپړیانې دي دا زموږ د خټو کور دا زموږ د خټو جوړ کورونه دي هېڅ یو خواته نه ځو که مرو هم مې د هغه وطن دی که پایو هم مې د هغه وطن دی نه ځان خرڅوم نه ملت خرڅوم نه قوم خرڅوم نه جهان خرڅوم او نه د خپل او وطن چې دی هغه خرڅوو دا زموږ د الله سره وعده ده دا زموږ د حکمرانو سره وعده نه ده د الله سره مې وعده ده زموږ کور په موږ ودان زموږ کور په موږ ویران که زه ودان وم زما وطن به ودان یې که نعوذ بالله خدا مکه موږ ویران زموږ وطن به هم ویران یې الله دې د ټولو مغفرت وفرمایي ظالمان دي الله هغه جهنم لره بوځي چې کوم جهنم الله د کافرانو دپاره پیدا کړی دی ظالمه ته رالې و دې ته ودرېدې څو روپۍ به در کړي زر به در کړي 10,000 و 10,00,000 و 6,00,000 ښه د هغه بعد دا بچان دي د ټول عمر دپاره وژړول دا بچی دي د ټول عمر دپاره وژړوله دا زنانې د ټول عمر دپاره کونډه کړه ولې ظالمانو د الله دربار لره ورتلل نسته ورتلل سته خامخا سته الله دې زموږ پر وطن ورحمیږي الله پاک دې زموږ د وطن د هرې ډبرې حفاظت وفرمایي الله دې په خپله وفرمایي الله دې په خپلو فرشتو وفرمایي دا زموږ دعا ده د خپل کور او د خپل وطن په باره کې